دا د آدم علیه السلام دشمنانو دا لوبه جوړه کړې وه. دا جماعت اسلامي والا نه دي چې مولا ته دا ځمکه صفا کړي. اسرائیل او دوی چې په دې ځمکه و دا پورې پیمندان نه شي. دا چې په کوم کلي کې و دا د نور ملا نم دي جمعیت علما والا خپلې پاټۍ سره کار دی کار کوي چې په کومه ځمکه دا مخلوق آباد و هلته به امن رانه شي. په کور کې و په کور کې به لانجئ که په خاندان کې و په خاندان کې به لانجئ. اسرائیل او جماعت اسلامي دا مور او لور او دوه ورونه دي بس په دې کې بل فرق نشته. هیڅ فرق په دې کې نشته. دی به همیشه د شر د شدت کار کوي. د جماعت امام مسجد خلاف به دی تاسو ګورئ چې په کوم ځای کې لانجه ورېږي. اما مخکې مې ویلې قسم په خدای چې دی چېرته کوې ایستلی کې تخته سراته پورې اوبه نه راځي. دا دومره سپېره خلک دی په 1400 روپۍ به څرمن هر شی ګران شو. دا هر ګران شو. دا کپړه ګرانه شو. دا ګړۍ ګرانه شو. دا بنین ګران شو. یو شی دی چې 1400 روپو ته خدای راورسه هغه څرمن ده. دی چې لاس لګولي د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ پورې به دغه ارزانه نه شي. دا خوړونو کې پراته وي. مخکې به داسې دا که نه د خلکو به ټولولي. اوس یې څوک نه وړي. بل اخري خبره دیو ته هم چغې والې چې د دې NPA نه تپوس وکړې چې کار ولې نه کوې. نو هغه وایي چې زمونږ حکومت نه دی. تاسو به ماښام پې سوچ وکړئ یا بل چا نه تپوس وکړئ. نور راته مخامخ دی معافي غواړي چې دا دنیا ورانېږي یو اخري ورځ شي جمعه اسلامي حکومت به راشي نو بیا دې د خدای کور وران کړي. خو دا دې پسې استعفا دې ورکړي چې څوک د حکومت سړی راشي چې خلکو ته کار وکړي. لکه ګوره وزیر اعلی راته که نه یو ځل اعلان وکړه PK 101 MPA دې راشي. بل ځل اعلان وکړه PK 100 MPA دې راشي. تقریر دې وکړه خپل حق دې والي. خو چې کله د PK 102 نمبر راغی نو ستاسو کرسۍ خالي وه. خالي وه که نه وه؟ نو ما ته خو چا نقصان نه یې رسوی. زما کارونه اوس ښه زیات شوي. خو خپل سیټ هم خالي پرېښې. موږ له هم نه بل له هم سلطان احمد مولوي صاحب ولاړو ښایسته سړی و. خالد ولاړو بل ولاړو. خپل حق به کم سے کم بار ته نه وباسئ. دا ستاسو حق. زما حق دا ټول داسې ترکاڼۍ قوم چې څومره تاو شوی دا دی. ستاسو د NPA حق دا دی. نو انشاءالله العزیز زموږ چې کوم ملګري راځي زموږ مخکې هم مشران اوس هم مشران مخکې اوسه کوم اختیار شو د هغه نه به کوي. کم ځای کې موږ نه غلطي کېږي موږ ته دی ښایي. کم ځای کې موږ داسې کار کوو دی ته به در رسي د هغه نه د زه اوس نه معافي غواړم. الله مې عزتمند